الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال تبارك وتعالى في مقام آخر ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتهایی قدرمنو ناظرینو او سامعینو، زه ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. د ټولو نه مخکې د شمال چې کم زمونږه د شمال کم ټیم دی او دا کم داغو چینل دی او داغو دا کم کاوشونه چې دي خصوصا حیدر علی جان صاحب، الله دې ټولو ته اجر عظیم نصیب کړي. زه ما نن دا حاضري او ستاسو په مخ کې د راتلو دا جسارت چې کړی دی دا د دې دپاره عزتمندو زمونږ معاشره په یو څو خبرو کې زمونږ خلک ډیر دینداره او ډیر پوهه خلک دی، خو دا د افسوس خبره ده چې په دینی امورو کې په 100 پهلوګانو باندې رڼا نشته او بالکل به پې رڼا یي، خو د هغې دپاره جومات ته تله غواړي د صاحب علم حضرات سره او د علم چې کومې حلقې دي هغو ته تله غواړي او تپوس کول غواړي او دا خبرې چې دي هغه موږ نه تپوسو. نو عزتمندو په دې ځای باندې ځان پوه کول غواړي او د ټولو نه غټه ایشو چې کومه ده هغه د رسم و رواج د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوړی دین او الله هغه له ورکړی کلام قرآن مجید ته دې احکامات ټول واضح دي، حلال هم واضح دي، حرام هم واضح دي، خو موږ په ځان باندې د خپل زندگی په خپله ګرانه کړې ده. هر هغه کار چې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی، د صحابه کرامو نه ثابت دی، د تابعین په خیر القرون په زمانو کې هغه ثابت دی او څوک د ثواب په نیت باندې کوي دا سنت دي، خو که داسې ثابت عمل نه او یو سړی نوی کار ایجاد کوي او هغه کار ثابت نه او د ثواب په نیت کوي نو دې ته بدعت وایي. نو الله تعالی دې موږ ټول د بدعتو نه وساتي. اوس دا سنت طریقې چې دي په دې پسې ورتله غواړي، پیروي کول غواړي، د دې په دې لاره باندې تله غواړي. او عزتمندو زمونږ غم دی او ښادي دا دوه داسې څیزونه دي چې انسان د دې نه خلاص نه دی، یا به په انسان باندې خوشي راځي یا به پې غمي راځي، یا به پې خوشحالي راځي یا به پې غم راځي. عزتمندو په دې خوشحالۍ کې هم د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقې هغه زمونږ مخې ته بالکل واضح دي او د غم چې کومې طریقې دي هغه هم واضح دي، خو نن د نبی علیه الصلاة والسلام امت په افراط او په تفرید کې دی، هغو یا د حد نه تیریږي او یا د حد نه راکوزیږي چې کومه طریقه ده یا په هغې کې افراط کوي او یا د تفرید شکار یو منګه. نو په دې کې عزتمندو موږ له پکار ده چې موږ د نبي علیه صلات وسلام طریقه چې ده په هغې پسې موږ ورپسې شو، د هغې موږ اتباع وکړو او د هغې موږ پیروي وکړو، ځکه موږ مسلمانان یو. قرآن زمونږ دپاره ضابطه حیات دی، دستور حیات دی، منشور حیات دی. نو د قرآن موږ ته څه وایي او حدیث موږ ته څه وایي. عزتمندو واده د خوشحالي ده، دسی د ماشوم پیدا کېده هغه خوشحالي ده، اکه هلک دی او اکه جنۍ ده، خو د خپلو رسمونو د لاسه د هر څه موږ په ځان باندې یو غم ګرځولی، موږ په ځان باندې یو ګرانه ګرځولې ده. ځکه د نبي علیه صلات وسلام په دور کې ودونه شوي دي، ماشومان پیدا شوي دي، ماشومانې پیدا شوي دي، خو د هغې نبي علیه صلات وسلام یو طریقې کار ایښی دی، د هغې دپاره حدود دي. د نبي علیه صلات وسلام چې څومره ازواج مطهرات دي یا بنات طاهرات دي د تمام چې دي د هغو مهر چې و هغه د 480 نه واله د 500 درهمو په منځ کې و. په فقه حنفي کې کم سے کم مهر چې دی هغه 10 درهمه دی، 10 درهمه دی، د هغې نه 15 ګرامه سپین زر جوړیږي، 3 تولې سپین زر دې جوړیږي. وس زیات که څوک هر څه ورکوي که په مهر کې سړی د دنیا هم ورکي اجازت شته، خو موږ په ځان دومره ګرانه کړې ده محض د تفاخر د وجې نه، محض د فخر کولو د وجې نه، د تکبر د وجې نه چې زه د بل نه اوچت ښکاره شمه، ما په داسې ځای کې نکاح وکړو او دوی به په دې باندې خوشحالېږي. عزتمندو سوچ موږ دا نه کوو
که په یو ځای کې موږ نکاح کوو موږ 50 او یا 100 تولې مهر کیدو نو موږ ته د دې خبرې احساس پکار دی چې په دې کلي کې به یو غریب وي ابه دیاړي کوي ابه د ورځې مزدوري کوي دا هغه به وړوړی په دې یو معاشره کې د دواړه یو شان انسانان دي د دواړه د یو شان زړه ساتي یو شان احساسات او جذبات ساتي او د یو 100 تولې سونه او دا بل چې دی دا هغه د تولې وس نه رسي نو زموږ د معاشره کم طرف ته لاړه په سعودي کې په بهر ملکونو کې په امارات کې په مختلف بر اعظمو کې زموږ مسلمانان رونه هغه مسافر دي صرف د دې زغم خادیان هغه سره ته نصیر رسوله دیوالیه شو خلک د یوې خوشحالي د پاره خپل کندري خرسي خپل کورونه خرسي کالی خرسي او غم خادي سره ته نه رسي قرضې ختم نشوي بهر خلک مسافریان کې په ست طریقې ګټي عزتمند هغه چاته احساس ته الله دې مونږ ټول مسلمانانو حج عمره له ثواب وږي الته کې چې سره لاړ شي د خپل مسافر احساس ورته وشي او بیا هم سره ته نه رسي او د افسوس خبره دا ده چې بدی کې د ثواب هم څه نشته د افسوس خبره دا ده چې بدی کې د الله د رضا هم څه نشته که الله په خوشاله دي دی علماء به وي چې دسی کوي خوشادي سادي په سادهګۍ سره په ښه طریقه سره په ولیمه په سادهګۍ سره او د خپل وس مناسب نننی زمونږ رسمو رواجونو عزتمندو دې ته څه ضرورت ته خلک په مہر کې کاله کوي خو اندرور لوله وکي خواخي لوله جدا وکي سخر لوله جدا وکي د چا چې واده دی هغه له جدا وکي تروریانو له جدا وکي یو سړی له الله وس ور کړی خو بل ته څومره ګرانه شو او دا چاله چې الله وس ور کړل هغه د خپل وس نسی وازي نو عزتمندو کوم من چری د کوم پیغمبر من چې موږ اخلو چې موږ دغه امتیان یو کوم من چری په دغه طریقه روان شو نو عزتمندو په دې کې ډیر اساني ده د الله د رضا لپاره موږ د رسم او رواج پریدو او دا رسم او رواج به د معاشرې نه ختميږي څنګه دا بل اول څه د ځان نه شروع کوم سوچ او یا به د ځان نه شروع کوي نو په دې باندې به اجر ملاويږي زندگی به خیسته کیږي اسانیانی به پیدا کیږي ان شاء الله د حلال نکاحونه به کیږي او د ګناهونو دروازې به په موږ باندې الله تعالی بندي کی عزتمند یو طرف ته مړ وشي یو طرف ته غم وشي بل طرف ته پاغي کې دسي رواجونه دي او رسمونه دي چې غم والا بخپل غم وجاړي کپه وسني رسمونه رواجونه وجاړي عزتمندو سړی مړی څوک ګریوان نشلی څوک مخونه وایي ویناګانې وایي من کمزوري یو ټیک د من کمزوري او برداشت نشو کوله د نبی علیه الصلاۃ والسلام درې زامن وفات شوی دي نبی علیه الصلاۃ والسلام زوی قاسم مړ پروت دی نبی علیه الصلاۃ والسلام راغه او وی اے قاسمه زمانه دي د غم نه ټوکړي ټوکړي کو او د سترګو مبارک نه اوخ کې کتراله عزتمندو کله چې د اوخ کې کتراله صحابي ورته وي اې دا الله رسول ته خو مونږ ته وی چې مجاړه او تاسو په خپل د سترګو نه اوخ کې روان دي نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمای ما تاسو د جړان نه منی کړي خو زه تاسو ته چغې مو باسي ګریوانونه مشلوي ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه د نبی عليه الصلاه والسلام ارشاد ده چې کله څوک غم وشي نو هغه سړی او هغه نارینه زنانه زما په امت کې نه دي چې څوک د جاهلیت په شان کرکي وباسي خپل رخسارونه او خپل مخ په سپېړو باندې وي خپل ګریوانونه شلي وای دا کار مکوي نور غم شو دی انسان دی اوخ کې تویول جړه کول من نه ده خو داسې بې صبري دا د الله تعالی چرته مخه نه ده بیا عزتمندو د افسوس مقام دا دی وای دا ولنې جوبه ده دا دویمه جمعه ده دا درېمه جمعه ده دا څلوېښتمه ده اسلام د دې په اسلام کې دا تصور نشته په اسلام کې دا عقیده نشته بس انسانو پات شو درې ورځې تعزیت ته هر سړی له پکار د یو پیر لاسنی وږي غم راضي وږي اغم د درې ورځو پورې د درې ورځو نه بعد په یو اولنۍ جمعه راتلل بیا د غوسره رسمونه رواجونه کول بیا د خلکو جمع کېدا غل دیګونه پخول عزتمند به یې څه فائدې نشته کنه موږ به کوي موږ به وی چې تاسو کوي په دې کې به ثواب دی او په دې کې اجر دی خدا په اسلام کې نشته نسل وختمشته نه یو ولسمشته نه یو اولنۍ جمعه شته نه دویمه جمعه شته مندو په کوربه به غمی او دلته به هر سړی له دوه قسمه سالن 15 قسمه بسکټو او چیونه تیارې نو عزتمندو دلته خو خوراک هم نه دی پکارو پاغه باندې غم راغله داغه سره غم راضي وکا او الله تعالی دې مونږ ټول د نبی په طریقه باندې روان کی خو عزتمندو دسه افسوس مقام دی په مونږ باندې چې یو سړی غم لرازي یا خادي لرازي نو دړی چینی راوړه دنه بوس دوه دړی چینی وړي د بورې راوړله دنه به دوه بورې وړي دا غم خادي چې د به کوم حد ترسي او زه په افسوس سره دا خبره کوم مناسب بنئ خو نن په یو سړی به بیا ډک سوزکه چینی راوړي او بل بوله ډای نه بي دا به کوم حد ترسي او الله ناراضه
د نبی علیه السلام طریقې هم زمونږ نه خلاصې شوې. نو عزتمندو د نن نه موږ دا عهد وکړو چې دا رسم و رواج پرېږدو. که څوک د تبرع دپاره چاله سوړي نو وړه خو جایز دي، خو چې اوس یو سړی چاله سوي سي بیا دا تمه چې ماله به د دې نه سیوا راوړي او که د دې نه د سیوا رانه نو زه خو به دې خفه کېږم. نو چې ته یو څیز ورکې او د هغې نه د سیوا تمه کې او د سیوا په تمه او کم ترې نه اخلي، دا خو سود شو، دا خو ګناه شو، دا خو حرام شو. نو دا کم طرف ته موږ روان یو او افسوس دا دی چې موږ ته پته هم نشته. ما ستاسو په مخکې د قرآن آیاتونه ووې. الله تعالی په 15مه سپاره کې فرمایي ومن یطع الرسول فقد اطاع الله. چا چې د رسول اطاعت وکړو د په حقیقت کې د الله تعالی بندګي وکړه، ځکه د الله بندګي د رسول اطاعت دی. نو د رسول د اطاعت نه به ځان خبرو. او الله تعالی په قرآن کې بل څه فرمایي ما آتاکم الرسول فخذوه. ای زما بندګانو کم چې دا پیغمبر تاسو له درکې دا واخلئ، وما نهاکم عنه فانتهوا. د سنو چې دا پیغمبر منع کوي دا غې نه منع شئ، هغه کار مه کوئ، په هغې کې ستاسو نقصان دی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من احب سنتي فقد احبني. څوک چې زما د سنت طریقو سره محبت کوي د زما سره محبت وکړو، او چا چې زما سره محبت وکړو کان معي فی الجنه، دی به زما سره په جنت کې یوازې. عزتمندو غریبي پیغور نه ده، د جنۍ پیدا کېدو پیغور نه دي، خو زمونږ رسم و رواج غریبون موږ ته پیغور ښکاره کړو او جنۍ پیدا کېدی موږ ته تکلیف ښکاره کړو. که نه نبي علیه الصلاة والسلام باوجود د مالدارۍ نه د دواړو جانو سردار دی، خو بیا هم هغه غریبي خوښوي. او حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د خپل پلار خواله راځي وایي ابا جانه السلام علیکم. ابو نبی علیه السلام ورته وایي لورو څنګه دې راپېښه وکړه؟ وایي چې 2-3 ورځې وشوې په کور کې د خوراک څه نه و. نن حضرت علي رضی الله تعالی عنه سوړه راوړي وو، ما دې لږې ډوډۍ پخه کړې. یو نبي علیه الصلاة والسلام ته وفرمایي وایي یو حضرت علي وخوړه، یو د حسن واغسته، یو حسین، یو ام ایمن نه ورکړه. زما دا ډوډۍ ورسېده. زما بجانه ما ته تر حیات شوې چې زما بجان به څه نه خوړلي. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وایي ای فاطمې زما دې د الله په ذات قسمي درېم ورځ د ستا پلار په خوله او په ژبه هېڅ نه دي ایښي. نو نبي علیه الصلاة والسلام چې د هغې پیسکې ته وکتل نیمه ډوډۍ هغې ځان له خوړل وه او نیمه یې خپل اباجان له راوړ وه. که غریبي پیغور وی نو دوی به ځان ته پیغور کړ وه. موږ په رسم و رواج کې اخته یو، د دې رسم و رواج نه به قلاریږو. موږ قبرونه سیمټي کوو، د دې نه څه فایده ده؟ د دې نه مړي ته څه فایده ده؟ د دې نه انسانانو ته څه فایده ده؟ د دې نه موږ قلار شو. موږ چې کم قبر سیمټه کوو پکار ده چې دغه روپۍ موږ چېرته غریب له ورکو، په جومات کې ورکو، الله والا له ورکو، غریبانانو له ورکو، کونډو یتیمانانو له ورکو، لاره پې جوړه کړو، کوې پې جوړ کړو، ثواب به میلاویږي دغه مړي تم موږ ټولو تم. الله دې موږ ټول د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې روان کړي. الله دې موږ ټولو په قرآن احکامات او د نبی علیه السلام ارشادات الله تعالی زموږ په زندګۍ کې راولي. الله تعالی دې زموږ د ټولو حامی او ناصر شي. وما علینا الا البلاغ المبین.